په دارالعلوم تحفیظ القرآن امبیله کې د ختم القرآن په سلسله کې د یو تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلمه د جمعیت علماء اسلام صوبائی نائب امیر سابق ایم پی اے مولانا مفتی فضل غفور و. په تقریب کې مولانا محمد اکبر حقانی، مولانا ابرار الله جان، مفتی زرین شاه، مفتی شاهد علی او د دارالعلوم تحفیظ القرآن مختمم مولانا احمد جلیل نه علاوه د کلی علاقې علما او عام خلکو، والدین او ماشومان ګډون کړي وو. په تقریب کې قاری عبدالله د دارالعلوم و یا ماشومانو ته په ناظره، حفظ او ترجمه د قرآن پاک ختم وکړو. راغلي والدینو خپلو ماشومانو ته په ختم القرآن د ګلونو هارونه واچول او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. تقریب ته ریټایرډ ډي اس پي نور جلیل خان وویل چې موږ د هغه ټولو خلکو شکریا ادا کوو چې موږ سره په دې مدرسه جوړولو کې تعاون کړی. تقریب ته مولانا مفتی فضل غفور، مولانا محمد اکبر حقانی، مفتی زرین شاه، مولانا احمد جلیل او مولانا ابرار الله جان خطابونه وکړل او د قرآن او حدیث په رڼا کې د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله. هغوی وویل چې د مدرسو برکت دی چې نن په هر کلي کې عالمان، قاریان او حافظان پیدا کیږي او بیا دغه عالمان د دینی علومو رڼاګانې خوروي. مقررینو والدینو ته اپیل وکړو چې خپل بچي په مدارسو کې داخل کړي چې د قرآن او حدیث د علم نه خبر شي او دنیا او آخرت یې ښایسته شي. مفتی فضل غفور وویل چې ان شاء الله په را روان وخت کې به د امبیلې کلي د علم مرکز جوړیږي، ځکه چې دا د غازیانو، شهیدانو او انصارو کلی دی. په دې موقع د مدرسې مختمم مولانا احمد جلیل وویل چې زموږ په دوو مدرسو کې د 200 نه سیوا تعداد دی چې هر کال پکې قاریان، حافظان تیاریږي. راغلي مشرانو په سالانه امتحان کې په ښه پوزیشن اخیستو په ماشومانو کې انعامات هم تقسیم کړل. د زړه د اخلاص الحمدلله ووایي چې ستاسو بچو نن د قرآن کریم نور ورته الله نصیب کړي. ټول ووایي الله رب العالمین دې دا د دې بچو د قرآن کریم دا تلاوتونه دا د الله رب العالمین زموږ او ستاسو د ټولو لپاره د نجات ذریعه جوړ کړي. نور جلیل صاحب دلته د مدرسې یو ډېر ښایسته نظام دې کلي له په تحفه کې ورکړی دی او د هغه بچي مولانا صاحب جلیل صاحب او قاري احمد جلیل صاحب او د هغه سره نور ملګري حافظان، عالمان هغه لګیا دي ستاسو په دې بچو یې خواري وکړله. نو سوچ کوئ 71 ماشومانو بچو قرآن پاک په نظر باندې تلاوت وکړ. 71 ماشومانو بچو، 3 بچو قرآن پاک په ترجمه باندې ختم کړ، 3 بچی به حافظان شو او 3 ځوانان به عالمان شو. نو دا یو اتیا کورنو ته چې الله نن د دین خوشحالي نصیب کړه، د امبیلې خلقو په دې د الله ډېر ډېر شکر ادا کړئ. دا د الله رب العالمین د طرف نه ستاسو په دې کلي باندې خصوصي عنایت او مهرباني او یاد ساتئ د دې کلي نه به الله د علم مرکز جوړوي ان شاء الله. ولې تاسو ته پته شته دا تاسو قرآن وکړئ که نه وایي ولې مفتي صاحب تا ته د کمې دي چې کوم ځایونو دغه شوی دی اطلاع راغلې ده دغه یې دا ځکه په کوم ځای کې چې د اولیاو د اهل الله قدمونه کېښودل شي هغې ځای نه الله رب العالمین د خیر مرکزونه او د علم مدرسې دا نصیب کړي. چا سره چې الله د خیر اراده وکړي یفقهه فی الدین، الله ورله په دین کې پوهه ورکړي، الله ورله یو عالم بچی ورکړي چې الله ورسره د خیر اراده وکړي. تاسو سره الله د خیر اراده وکړله چې نن دې علاقې له رب العالمین 3 علما ورکړي. دا د الله احسان دی، دا د الله فضل دی، دا د الله مهرباني ده چې مولانا اسد جلیل سے او دا هغه سره 2 ملګري نن الله 3 علما دې علاقې له ورکړل او دې قبیلې له او دې خاندان له او دې علاقې له الله نن 3 ستوري ورکړل. شکر پرې وباسئ والله علما نور سیوا د علماء پلارانو
او میندو چې الله دې بچي عالم کو نن الله دسی بچي در کو بلا چې وس د هغه خوب د عابد د عبادت برابر اب ادی او الله تبای خوبم د عابد د عبادت برابر چې دې ادی څخه د نبوت علوم سینه کې محفوظ الله جل جلاله دې دا ختمونه او د فاضل دا فراغت دا دغه کورنۍ ته او دې کلي ته د راغلو مېلمنو ته مبارک 100,000 بار مبارک ورکړي. مسلمانانو ورونو د دین لوی خوشحالي هغه بل نشته. 302 تعداد باندې 300 تعداد زموږ سره چلته په دې لوی آبادي کې دي. سکال حفاظ کرام زموږ سره سری تیار شول، ترجمه خوان هم تیار شول او په نظر باندې ختم قرآن 71 طلبه وو، مجموعي تعداد 77 دی. په بر شام کې زموږ سره طلبه کرام 35 ناظر خوان تیار شول، کوم دلته چې زموږ شعبه مستقل ده ورسره ناظره ده، په هغې کې 26 طلبه کرام تیار شول. الحمدلله دغه شان نور هم طلبه کرام هغې ختم القرآن نږدې وو، خو هغه موږ روان پروګرام ته مؤخر کړل. الله پاک دې زموږ د علماء کرامو په ژوند کې برکت واچي. زما محترمو دا څومره احسانات چې په موږ دي دا نن موږ راجمع شوي یو دا د دې علماو دغه پخوا کې د لږې ناستې د دې سره وخت ورکولو هغه برکت دی چې الله پاک په موږ او تاسو باندې دا رحم وکړو او موږ یې د خپل محفل خاوندان کړو. محترمو په تېر پروګرام کې اکبر خان حقاني صاحب موږ ته یو دا خبره کړې وه چې که چېرې تاسو را روانه مدرسه نه وي جوړه نو زه به بیا په موږ دې نه راځو. نو زه هغې ته د دې خبرو مبارکي ورکوم چې د هغې هغه درخواست او زموږ د کلي محترمو چې په هغې کې زه د محمد انعام د محمد اسرار او د هندوستان لاره کې د کورنۍ د بچوړو که کوم شکریه دا کوم نو ډېره کمه ده چې هغې دا قرباني پېښ کړه او بیا زموږ د کلي لویو وړو چېرته هم داسې نه دي شوي چې په کال کې دننه د یو ځای بنیاد جوړ شوی دی هغه بیا سر ته رسېدلی دی او په هغې کې بیا دستربندي شوې ده. نو زما محترمو دا د دې کلي د بچي زما د خویندو او د میندو هغه قرباني وه چې الله پاک اخیرا نن یو حقیقي شکل ورکړو او ستاسو په برکت باندې الله پاک په هغې کې ړومبې دستربندي وکړه. نو زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او ستاسو له ټولو شکریه ادا کوم. الله پاک دې دا زموږ او ستاسو له ټولو د آخرت